السلام علیکم. نن په پاکستان کې ډېر د افسوس او د پریشانۍ مقام دی. یوه داسې واقعه وشوله چې په هغه باندې ټول ملک، ټول سیاسي خلک، علما کرام، سیاستدانان، طالب علم او هر طبقه فکر خلک په هغه باندې پریشانه دي او غمجن دي. دا واقعه د پاکستان په تاریخ کې اولنۍ نه، بلکې دې نه مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې په ډېر زیاتو مشرانو باندې، په لیډرانو باندې داسې واقعیاګانې شوي دي. بېنظیر بټو هم په داسې واقعه کې شهیده شوی وه. دا پیل او دا کار د 72 سالو نه په پاکستان کې را روان دی چې کم کس، کم لیډر د عوامو په زړه کې مینه پیدا کړي، مقبول شي، خلک یې خوښول شروع کړي، نو هغه دغه قسمه واقعیاتو او دغه قسمه مسلو ښکار کېږي. عمران خان صرف دا نه چې د پاکستان یا د پښتنو یا د پنجاب، بلکې دا د ټول امت مسلمه یو بهترین او سچا لیډر دی. هغه چې دا لانګ مارچ کوم شروع کړی دی، دا یو سیاسي لانګ مارچ دی، د قوم، د ولس، د ملک په مفادو کې دی. دا خلکو ته یو سیاسي ازادي ورکول غواړي. هر طبقې ته، هر ډپارټمنټ ته خپل دارایه کار او دغه ته کم مناسبت سره کم حقوق دي، هغه حقوق ورکول غواړي. خو په دې حقوقو کې هغه دې پوزیشن ته راورسېده چې نن په هغه باندې قاتلانه حملې کېږي، نن د هغه ملګري ګرفتاره کېږي، جیلونو کې ستړي کېږي، په جیلونو کې وللی کېږي، په جیلونو کې قتلېږي، په هغه باندې په خپله قاتلانه حملې کېږي. ګوره د خبرې ته لږ داسې په غور سره وګورئ. عمران خان په هر لیول باندې برابر دی. خو هغه سیاست نه هم کوي، نو هغه ته دومره شهرت او دومره عزت د ریاست او د قوم شي ورکولی چې هغه په آرام سره خپله زندګي او د خپلو بچو زندګي به شي تېرولی. خو دا کم دا جنګ او دا کم کار ته شروع کړی دی، نو دا د پاکستان د خودمختارۍ، د ریاست د مضبوطوالي، د قوم د مضبوطوالي او یو جمهوري او یو بهترین نظام جوړول غواړي. په دې نظام کې هر یو پاکستاني ته، هر یو شهري ته چې هغه ته یو شانتي حقوق ملاو شي، په دغه میدان کې راوتی دی، د قوم او د ولس اواز کوي. نن چې په هغه باندې کم دا حمله وشوله، دا دې موږ مذمت کوو. دا د ریاست ذمه داري ده چې دا به خپل شهري له حقوق ورکوي، د هغه د مال او د جان تحفظ به کوي. خو نن ریاست په دې کې ناکام شو. نن ریاست فیل شو په دې کار باندې چې هغه یو بهترین لیډر له تحفظ ورنکو او هغه باندې ګولې ولګېدلې. یقینا چې نن په ټول پاکستان کې د سوګ او د خفګان ورځ ده. دا هغه لیډر دی چې په قوم کې شعور پیدا کو، قوم له سیاست ورکړه، تعلیم یې ورکړو، لیډرشپ کوالټي یې ورکړه، د اواز ازادي یې ورکړه، د میډیا ازادي یې ورکړه، سیاسي شعور یې ورکړو، سیاسي بیان بازي یې ورکړه. او هر نوجوان چې نن په دې ملک کې سیاست کوي او په سیاسي میدان کې د قابل شخصیت راووتل، دا ینګ وړ راووتل، نو دا د دې رهنما برکت دی، دا د دې رهنما سوچو. خو یقینا چې د هغه ژوند په دې ملک کې محفوظ نه دی. هغه ډېره ښه زندګي شي تېرولی بار، خو هغه صرف د دې قوم دپاره، د دې ولس دپاره او د ملک د مستقبل لپاره دلته فروت دی چې دې قوم کې، په دې خلکو کې اګاهي پیدا کړم او دا په سیاسي میدان کې اعلی درجې ته ورسوم. عمران خان هیڅکله دا نه غواړي چې زه وزیر اعظم شم، یا زه چیرمن پاتې شم، یا زه صدر شم، بلکې د هغه خبره په انصاف باندې مبني ده. هغه دا وایي چې انصاف وي، په انصاف باندې فیصلې کېږي، په میرټ باندې فیصلې کېږي. دغه د انصاف فیصلو ته، د میرټ فیصلو ته څوک هغه نه پرېږدي. هغه د غلامۍ زنجیرونه ختموي. هغه دا وایي چې موږ ځان له یو ریاست یو، موږ ځان له یو خودمختاره قوم یو، موږ ځان له دلته مسلمانان یو، چې زموږ خپل ازادي، خپل هم سوچ وي، خپل هم فکر وي، خپل هم ایجوکیشن سیستم وي، خپل هم جمهوریت وي، هر لیول زموږ خپل وي، چې موږ د چا غلامي نه کوو، د چا له غلامۍ د لاندې زندګي نه تېروو. دا نه وایو چې امریکا زنده‌باد، چاینا زنده‌باد، روس زنده‌باد، چې کوم یو زموږ سره یو شان تعلق غواړي، کوم یو زموږ سره دا غواړي چې د دوستۍ او د اخلاقو په بنیاد باندې او د کردار په بنیاد باندې زموږ سره تعلق غواړي، دا سره موږ تعلق جوړو. موږ د چا غلامي نشو کولی او نه د چا غلامي شو برداشت کولی. دا د عمران خان پیغام دی او دا د عمران خان سوچ دی. خو په دې سوچ باندې، په دې پیغام باندې خلکو ټارګټ کړی دی